बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मून टॉपिक ते मोमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। नो कल چې زمونږ سره د کموډیټي په ډیماند کې چینج راشي نو د دې پته مونږ ته د څه نه لګي، نو د دې پته مونږ ته لګي د ډیماند کرو نه. اوس د ډیماند کرو کې زمونږ سره دوه طریقې دي، یو دی مومنٹ along د ډیماند کرو او دویم نمبر زمونږ سره دی شفت of the demand curve. نو دا دوه طریقې دي، په دې دوه طریقو باندې موږ ته پته لګي چې د دې کموډیټي په ډیماند کې چینج راغلی دی. اوس راځو د اولني نمبر ته. فرست وے مومنٹ along the demand curve. اوس مومنٹ along the demand curve مطلب څه دی؟ د دې مطلب دی چې دغه سیم کرو چې دی په دې باندې یا دیخوا چینج راشي یا اخوا به چینج راځي، نو دې ته وایي مومنٹ along the demand curve. په دې کې زموږ سره شفت آف ډیماند کرو نه راځي، لکه د اوریجنل ډیماند کرو ډاونورډ ته راشي یا اوریجنل ډیماند کرو اپورډ ته لاړ شي. په دې کې زموږ سره څه کېږي؟ په دغه سیم ډیماند کرو باندې به موږ سره چینج راځي، یا به بره طرف ته راځي یا به لاندې طرف ته زموږ سره چینج راځي. نو اوس راځو چې ډیټرمیننټس آف ډیماند. اوس د ټول نه اول خو موږ له دا پیژندل پکار دي چې ډیټرمیننټس آف ډیماند څه دي. ټیک شو؟ نو مطلب په ډیماند کې د کم کم سیزونو د وجې نه، د کم کم فیکټرز د وجې نه چینج راځي. نو په هغې کې اولنی نمبر دی انکم آف کنزیومر، دویم نمبر دی ټیسټ آف کنزیومر، دریم نمبر دی پرایس آف ریلیټډ ګوډز. ټیک شو؟ نو اوس چونکې موږ ایکسپلین کوو مومنٹ along د ډیماند کرو، نو موږ به وایو چې ډیټرمیننټس آف د ډیماند لکه انکم آف کنزیومر، ټیسټ آف کنزیومر او پرایس آف ریلیټډ ګوډز او دغه شان دي نور هم چې دا ټول زموږ سره صحیح، دا زموږ سره کانسټنټ دي، زموږ سره صحیح، دا ټول زموږ سره کانسټنټ دي او صرف چینج زموږ سره په څه کې راځي چې د کمې کموډیټي موږ د کم کموډیټي په ډیماند کې چینج راغلی موږ هغه معلومو، صرف په موږ د هغې پرایس چې کله د هغې په پرایس کې چینج راشي. ټیک شو؟ نو زموږ سره به څه کېږي؟ بیا دغه بیا به مومنټ راځي. مومنټ به راځي څنګه به راځي؟ په سیم ډیماند کرو باندې. دا سیم ډیماند کرو دی. ټیک شو؟ چې کله زموږ سره د کموډیټي په پرایس کې چینج راشي او دا ټول ډیټرمیننټس چې کوم دا نور دي دا کانسټنټ دي، نو زموږ سره به چینج په څه کې راځي؟ په دغه سیم ډیماند کرو، یا به ډاونورډ راځي یا به اپورډ راځي. نو دې ته موږ وایو مومنٹ along د ډیماند کرو. خو شرط پکې څه دی؟ شرط پکې صرف دا دی چې نور هر څه زموږ سره صحیح هغه کانسټنټ دي، صرف چینج راشي د کموډیټي په پرایس کې، نو بیا به څه چل کېږي؟ بیا به په سیم ډیماند کرو باندې مومنټ کېږي. ټیک شو؟ بله دا خبره یاد ساتئ د ایم سی کیوز دپاره چې ډیماند کرو زموږ سره څه دی؟ هغه زموږ سره دی نیګیټیو سلوپ. ټیک شو؟ نو په ایم سی کیوز کې راتلی شي چې ډیماند کرو زموږ سره څه دی؟ نو ډیماند کرو زموږ سره دی نیګیټیو سلوپ. ټیک شو؟ اوس راځو ګراف له، د مومنٹ along د ډیماند کرو ګراف له راځو. نو دا زموږ سره اوریجن دی، دا زموږ سره دی پرایس او دا زموږ سره ایکس ایکسس باندې زموږ سره دا کوانټیټي. نو کله چې زموږ سره پرایس دی 3، ټیک شو؟ نو کوانټیټي ډیماند زموږ سره څه دی؟ 100 دی. ټیک شو؟ اوس زموږ سره راغی په پرایس کې چینج، پرایس د 3 نه چېرته راغی؟ 1 ته راغی، پرایس زموږ سره لوور شو. نو کوانټیټي ډیماند زموږ سره ډایرکټلی په دې سیم ډیماند کرو باندې چېرته راغی؟ 350 ته راغی. مطلب دا یو کموډیټي زموږ سره په 3 روپۍ باندې ده، نو د هغې کوانټیټي ډیماند به زموږ سره صحیح 100 وي، او که چېرته د هغې پرایس کې زموږ سره چینج راشي، لوور شي پرایس 1 ته راشي، نو د هغې کوانټیټي ډیماند به زموږ سره څه شي؟ د 100 نه به 350 ته راشي. نو دغه شان دا سمپل دغه دی. اوس دغه شانتې موږ هم ویلی شو چې زموږ سره د یو کموډیټي پرایس زموږ سره 1 دی، نو د هغې کوانټیټي ډیماند به زموږ سره صحیح 350 وي،
خو که زمونږ سره چېرته پرایس چې دی هغه رایز شو انکریز شو یا های شو 3 ده نو د هغې کوانټیټي ډیمانډ به زمونږ سره څه شي 100 ته به راشي نو دا زمونږ سره ګراف د مومنټ along د ډیمانډ کرف چې دا مومنټ صرف په څه باندې کېږي په سیم ډیمانډ کرف باندې کېږي بره طرف ته چې پرایس های شي لوور طرف ته چې پرایس زموږ سره څه شي هغه لو شي اوس راځو سیکنډ نمبر ته شفت ان ډیمانډ کرف یا شفت آف ډیمانډ کرف نو هغه شان سټرکچر مې لیکلی دی چې تاسو کنفیوز کېږئ نه چې ډیټرمیننټس آف د ډیمانډ زموږ سره څه دي انکم آف د کنزیومر ټیک شو سیکنډ نمبر زموږ سره دی ټیسټ آف کنزیومر تھرډ نمبر پرایس آف ریلیټډ ګوډ او دغه شان دي نور چې په دې کې په یو کې مطلب په یو کې زموږ سره سره شي چینج راشي او پرایس زموږ سره څه دی هغه کانسټنټ دي ټیک شو نو بیا به زموږ سره مومنټ په څه کې راځي شفټینګ آف ډیمانډ کرف بیا به دا ډیمانډ کرف چې دی هغه به شفټ کیږي اپورډ به شفټ کیږي یا به ډاونورډ شفټ کیږي ټیک شو دا بالکل دا غي الټ دی په هغې کې موږ څه خبره کوله چې په پرایس کې به چینج راځي ټیک شو او دا بره ټول سیزونه به صحیح زموږ سره دا ټول به زموږ سره یي دا ټول به زموږ سره کانسټنټ دي خو اوس دلته موږ څه خبره کوو چې په دې سیزونو کې زموږ سره چینج راغی او پرایس آف د کموډیټي زموږ سره کانسټنټ دی نو بیا به زموږ سره څه کېږي په ډیمانډ کرف به زموږ سره شفټ کېږي مومنټ به صحیح ډیمانډ کرف به زموږ سره شفټ کېږي ټیک شو اوس بره شفټ کېږي لاندې شفټ کېږي هغه به اوس موږ مخکې وایو نو څنګه به شفټ کېږي دا زموږ سره سیم ډیمانډ کرف و نو دلته کې به زموږ سره دا نه وي دلته به زموږ سره صحیح دا به شفت آف ډیمانډ کرف اوس دا زموږ سره اوریجنل کرف دی ډیمانډ کرف دی نو دا زموږ سره چېرته تللی دی شفت یا اپورډ یا ډاونورډ نو اوس اپورډ د څه د وجې کېږي او ډاونورډ د څه د وجې کېږي دا به اوس موږ وایو نو اوس راځو دی له چې کله چې زموږ سره اوس موږ د دې نه یو څیز رالو د دې ډیټرمینټس آف د ډیمانډ نه موږ به دې راولو انکم آف کنزیومر ټیک شو چې زموږ سره چینج راغلی دی په څه کې په انکم آف کنزیومر کې زموږ سره چینج راغلی دی نو زموږ سره چینج راغی اوس چینج څه دی زموږ سره چې د انکم آف کنزیومر دلته کې څه شو انکریز شو نو ډیمانډ آف د کموډیټي به څه شي زموږ سره اټومیټیکلی به زموږ سره انکریز شي ټیک شو ډیمانډ کرف به چېرته شفټ شي ډیمانډ کرف به شفټ شي اپورډ به شفټ شي ټیک شو څنګه چې موږ دلته دا اپورډ به شفټ شي دلته کې ها اوس راځو ډیکریز لا چې انکم آف کنزیومر زموږ سره ډیکریز شي نو ډیمانډ به زموږ سره اټومیټیکلی څه شي د کموډیټي هغه به هم زموږ سره ډیکریز شي نو د دې به په ډیمانډ کرف باندې څه اثري ډیمانډ کرف به زموږ سره شفټ شي ډاونورډ ټیک شو لکه دا زموږ سره اوریجنل ډیمانډ کرف دی ټیک ده نو چې کله زموږ سره انکم آف کنزیومر زموږ سره ډیکریز شي نو ډیمانډ کرف به زموږ سره د اوریجنل نه چېرته راشي ډاونورډ به راشي D1 اینڈ D1 نو دا به زموږ سره ډاونورډ څه شي شفټ شي نو دا زموږ سره و شفت ان ډیمانډ کرف چې ډیمانډ کرف د څه د وجې ډاونورډ او اپورډ زموږ سره شفت کیږي اوس راځو د دې ګراف لا چې دا څنګه چینج کیږي نو دا زموږ سره دی دا منځ والا डी والا دا زموږ سره اوریجنل ډیمانډ کرف دی ټیک شو اوس اوریجنل ډیمانډ کرف به اول ووایو چې د دې کوانټیټي اف ډیمانډ او پرایس زموږ سره څه دی ټیک شو بیا به موږ په مخ کې ځو نو زموږ سره پرایس دلته کې دی 8 ټیک شو نو دلته کې زموږ سره کوانټیټي ډیمانډ زموږ سره څه دی 20 دی په 8 پرایس باندې زموږ سره کوانټیټي ډیمانډ څه دی 20 دی او کله چې زموږ سره او په پرایس 2 باندې زموږ سره ډیمانډ څه دی هغه 70 دی ټیک شو ها اوس راځو شفټینګ لا اول نمبر راځو اپورډ شفټینګ چې دا ډیمانډ اوریجنل ډیمانډ کرف شفټ شوی دی اپورډ دا ولې شفټ شوی دی نو کله چې زموږ سره انکم آف کنزیومر انکریز شي ټیک شو دا اوریجنل ډیمانډ کرف به زموږ سره شفټ شي چېرته
اپورډلی به شفت شي ځکه چې دی به بیا په هر پرایس باندې د کموډیټي اغستې شي ټیک شو دی به بیا مطلب پرایس ته نه ګوري ځکه چې د سر به روپۍ سی وای نو د دې د وجې نه به دا اوس دلته کې سو په 8 پرایس باندې 20 وګنه اوس د انکم چې دی هغه سیوا شوی دی نو دی اوس په 8 پرایس باندې سو علي 50 علي نو کوانټیټي اف ډیماند زموږ سره څه شو سیوا شو دلته کې په اوریجنل باندې په 8 پرایس کې دی علي 20 ټیک شو او په 2 پرایس باندې علي دلته کې 70 اوس چې کله ډیماند کرف شفت شو نو په 8 باندې دی 60 علي او په 2 پرایس باندې دی سالي 80 یونټس دی علي کنزیوم کوي نو ډیماند کرف اپورډي د څه د وجې چینج شو کله چې په انکم کې انکریز راغی دغه شان کله چې په انکم کې زموږ سره ډیکریز راشي نو اوریجنل ډیماند کرف به شفت کیږي ډاونورډ ټیک شو اوس ډاونورډ موږ ایکسپلین کوو چې کله انکم روپۍ د یو کس سره نه وي ټیک شو که نه او د یو سیز پرایس دی 8 روپۍ نو دوی به بیا هغه کموډیټي کوانټیټي اف ډیماند به زموږ سره کمیږي که نه نو کوانټیټي ډیماند چېرته راغی 10 ته راغی او په 2 پرایس باندې چېرته راغی 50 ته راغی نو دا زموږ سره و ګراف د شفت اف ډیماند کرف ښه اوس راځو بیا دوباره به ووایو چې ډي ډي کرف چې زموږ سره دی ډي ډي پرایس زموږ سره 8 و ډیماند زموږ سره 20 و چې کله او پرایس زموږ سره 2 په 2 پرایس باندې زموږ سره ډیماند سره 70 دی اوس راځو D1 لا ټیک شو دی لا راځو دی لا ټیک شو نو پرایس زموږ سره 8 دی ډیماند زموږ سره 60 دی ټیک شو د دې 13 زموږ سره 20 دی زموږ سره 60 دی په پرایس 2 باندې زموږ سره ډیماند سره 80 دی ټیک شو اوس راځو D2 لا D2 زموږ سره دا کرف دی کوم چې ډاونورډ شفت شوی دی نو D2 کې زموږ سره سری پرایس زموږ سره 8 دی ډیماند زموږ سره سره کوانټیټي اف ډیماند زموږ سره 10 دی او په 2 پرایس باندې زموږ سره ډیماند سره هغه 50 دی نو دا و شفټینګ اف ډیماند کرف ګراف اوس په خلاصه بیان کو چې زموږ سره ډیټرمینټس اف ډیماند د ډیماند چې د څه د وجې چینج کیږي نو هغه فیکټرز ته موږ وایو ډیټرمینټ وایو لکه څنګه انکم اف کنزیومر ټیسټ اف کنزیومر پرایس اف ریلیټډ ګډز او پرایس اف کموډیټي ټیک شو اوس موږ اولنی نمبر لا راځو ټیک شو اولنی نمبر زموږ سره موومنٹ along the demand curve ټیک شو په ډیماند کرف باندې به موومنٹ څنګه راځي نو چې کله زموږ سره انکم اف کنزیومر یا ټیسټ اف کنزیومر یا پرایس اف ریلیټډ ګډز دا ټول زموږ سره څه شي دا زموږ سره کانسټنټ او صرف زموږ سره چینج راشي بس کې پرایس اف کموډیټي کې نو بیا بس چل کېږي بیا به موومنٹ به کوم ځای کې راځي په دغه ډیماند کرف کم سیم ډیماند کرف چې دی په دې باندې به یا اپورډ راځي یا به ډاونورډ زموږ سره چینج راځي اوس دغه شان چې دغه سیز مونږ الټه کو لکه انکم اف کنزیومر ټیسټ اف کنزیومر پرایس اف ریلیټډ ګډز دا زموږ سره شي په دې کې زموږ سره چینج راشي په دې ټول کې په یو کې زموږ سره چینج راشي کنه نو او پرایس اف کموډیټي زموږ سره څه شي کانسټنټ نو بیا بس چل کېږي بیا په ډیماند کرف کې زموږ سره شفت راځي ټیک شو شفت به څنګه راځي لکه اوس د دې نه مونږ صرف انکم اف کنزیومر رالو ټیک ده نو دا زموږ سره اوریجنل ډیماند کرف دی ټیک ده نو سیجل وشو چې انکم انکریز شو ټیک شو نو دا غي سره اتوماتیکلی ډیماند چې دی هغه انکریز شو نو اوریجنل ډیماند کرف چرته شفت شو اپورډ شفت شو اوس دغه شان دی انورسلی انکم زموږ سره ډیکریز شو اتوماتیکلی ډیماند ډیکریز شو نو زموږ سره اوریجنل ډیماند کرف چرته شفت شو ډاونورډ زموږ سره شفت شو نو دا د دې خلاصه وه